سوال دا دی چې کله سړی د غوا نه یا د سخي نه قرباني کوي نو په دې کې شرط غاښونه دي او که په دې کې شرط 2 کاله دي. اصل کې بنیادی طور باندې چې کوم حدیث دی هغه حدیث دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي لا تذبحوا الا مسنة، لا تذبحوا الا مسنة، چې تاسو ما حلالوئ مګر مسنه حلالوئ مسنه. او په بل حدیث کې راځي چې الا الثنایا چې هغې ته سنیه ویلی کېږي. سنیتون او مسنتون دا 2 قسم الفاظ راغلي دي په دې باب کې چې نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو قرباني کوئ د سنیې نه کوئ. سني څه ته وایي؟ سني نبی علیہ الصلاة والسلام چې کوم تحقیق ثابت دی او د صحابه کرامو نه په ګډو کې سني هغې ته وایي چې 1 کال پوره شوی. البته نبی علیہ السلام فرمایي فإن عثر علیکم، که بالفرض تاسو سني نشو موندلی بیا تاسو جزع من ازوان، بیا تاسو جزع حلالولی شئ چې 6 میاشتو والا دی. لہذا سني په ګډانو کې هغې ته وایي چې د 1 کال پوری، خو په ګډ کې بیا اجازت د 6 میاشتو شوی دی. او په چیلي کې سني هغې ته وایي چې 1 کال پوری. د دې سره سره په غواګانو کې سني دې ته وایي چې د هغې 2 کاله پوره شوي، 2 کاله هغې ته سني وایي. او په اوښانو کې سني هغې ته وایي چې د هغې 15 کاله پوره شوي. نو سني چې دی دا یو خاص اصطلاح نه ده، بلکې سني په ګډو بیزو کې هم وي، دا په غواګانو کې هم دي او دا په اوښانو کې هم دي. خو اوښ کې سني هغه دی چې 5 سال، په غواګانو کې هغه دی چې 2 کاله، او په ګډانو کې دا دی چې د هغې 1 کال پوره شوي دی ته سني ویلی کېږي. البته مسنتون لفظ راغلی دی. نو چې مسنتون څه ته وایي؟ نو د مسنتون په باره کې چې موږ کله د لغتو کتابونو وکتل او د هغې تشریح دا ده چې مسنه هغې ته وایي چې د هغې غاښونه راختلي وي. دا د سن نه دی او سن جمع اسنان راځي چې هغې ته غاښونه ویلی کېږي. لہذا مسنه هغې ته وایي چې د هغې غاښونه شوي. یو تشریح دا ده. او دویمه تشریح دا ده چې دا مسنه دقې سني ته ویلی کېږي. نو یا خو د مسنې تعریف په بل حدیث کې په سني باندې راغلی دی، ځکه کوم علما چې وایي د هغې څاروي نه قرباني نه کېږي چې د هغې غاښونه نه شوي، هغوی دا حدیث کوټ کوي او کلیم کوي چې دلته لفظ د مسنتون راغلی دی. او د مسنې چې کومه تشریح د لغتو په کتابونو کې راغلی ده نو هغه د عمر حساب چام نه دی لګولی، بلکې هغوی وایي چې د نه غاښونه مراد دي. نو ټیک د لغتو کتابونو کې مسنتون هغې ته ویلی کېږي چې غاښونه شوي، خو هلته په حدیث کې سني لفظ راغلی دی. الحدیث یفسر بعضو بعضا، یو حدیث د بل تشریح کوي. لہذا یوازې مسنه نه راغلی بلکې سني هم راغلی دی. په دې وجه باندې مسنه او سني د دواړو حاصل دا دی چې د هغې غوا نه قرباني کېږي چې د هغې 2 کاله کمپلیټ شوي وي. خو د 2 کاله د کمپلیټ کېدو نه ښه څه د غاښونه. په دې وجه باندې علما کرام یو خبره کوي، هغه دا ده چې ښه خبره دا ده چې سړی د هغه څاروي د هغې غوا نه قرباني وکړي چې د هغې غاښونه شوي. او بالفرض که غاښونه نه شوي نو بیا د هغې نه قرباني نه دي کول پکار. خو که چاته په یقین سره دا خبره معلومه وي چې زموږ د څاري 2 کاله شوي دي نو بیا د خیر دی که غاښونه نه شوي د هغې نه د قرباني وکړي. زموږ نه چې څوک تپوس کوي چېره د داسې څاروي نه موږ قرباني وکړو چې د هغې غاښ نه دي شوي که وتې نه کړو، موږ ورته وایو که چېرته دا څاروی ستا د خپل کور دی او تا ته په یقین سره پته ده چې 2 کالې شوي دي قرباني ترې وکړئ. خو که چېرته په میله کې یالې او تا ته پرې څوک قسم کوي او یاره زما یقین دی چې د دې 2 کالې شوي دي او غاښ یې نه دي شوي، موږ ورته وایو د نه قرباني نه کېږي. په دې وجه باندې احتیاط خبر هم دا ده چې په کار خو دا ده چې احتیاط وشي په دې کې چې غاښونه نه شي قرباني ته نه کېږي. خو که خپل څاروی دی یقین ورته حاصل دی چې د دې 2 کاله مکمل شوي دي نو د نه بیا قرباني کېږي، ځکه حدیث کې لفظ د مسنتون هم راغلی دی او دارنګې د سنیون هم راغلی دی. او دغه تحقیق دی چې کوم ما تاسو ته بیان کړو. بل یو سوال دی د مړي دپاره قرباني کېږي که نه کېږي. دا سوال معرکة الآراء مسله ده. څه علما فرمایي چې د مړي دپاره قرباني کېږي، څه علما فرمایي د مړي دپاره قرباني نه کېږي. کم علما چې دا خبره کوي چې د مړي دپاره قرباني نه کېږي وایي ځکه دا د قرآن سنت نه دی ثابت، نه په قرآن کې راغلی دی نه په حدیث کې راغلی دی. چې نه دی راغلی لحاظه نه کېږي ته. او کم علما چې فرمایي چې د مړي دپاره قرباني کېږي هغوی د بعضې احادیثو تذکره کوي چې په دې احادیثو کې راغلی دي چې د مړي دپاره قرباني کېږي. یو حدیث په دې کې هغه دی کوم چې د حضرت علي رضی الله عنه نه نقل دی چې اوصاني خلیلي ما ته مې خپل دوست نبی علیه السلام وصیت کړی و چې زما دپاره به ته قرباني کې. دغه حدیث نه علمای احناف او نور علما استدلال کوي چې د مړي دپاره قرباني جایز ده، ځکه چې حضرت علي رضی الله عنه نبی علیه السلام دپاره قرباني کړې ده. په دې حدیث باندې علمای کرام رد کوي. کم علما چې د مړي دپاره د قرباني نه دي قایل هغوی دا حدیث سندن ثابت نه دی، ځکه په دې کې د ابوالحسنه او دارنګې د حنش په نوم باندې 2 راویان دي. د دې 2 راویانو په بنیاد باندې دا حدیث ضعیف دی. 2 راویان په دې کې ضعیف دي چې ضعیف د لحاظه حدیث نه ثابت او د ضعیف حدیث نه مثلا نه ثابتېږي.
دویم نمبر خبره ده بالفرض که د حدیث ثابت هم شي نو په دې کې حضرت علي فرمایي اوصاني خلیل ما ته مې خپل دوست وصیت کړی نو دا د مړي دپاره عضویه نه ده بلکې دا د مړي وصیت دی او حضرت علي صاحب د هغه وصیت پوره کړی دی دا علما کرام دا وایي خو زموږ د دې سوچ سره اتفاق نشته موږ وایو چې کوم علما چې د مړي دپاره د قربانۍ قایل دي نو موږ هغه خبره وایو چې دا خبره غوره ده ولې یو خبره خو دا ده چې دا حدیث د حضرت علي صاحب د دې نه ثابت شول چې د مړي دپاره قرباني کیږي خو بالفرض که دا حدیث ضعیف دی نو ټیک د حدیث سندن ضعیف دی خو د دې تعزید او د دې تقویت د نور احادیث راغلی دی هغه دا ده چې دا حدیث سندن بیخي ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به قربانی کوله د دوو ګډان نه به کوله ویل دا یو زما شوله او دا یو زما د امت دپاره شوله په دې امت دپاره چې کوم قرباني نبی علیه صلات وسلام کړې ده په دې کې دا تفریق نبی علیه السلام نه دی کړی چې د ژوندو دپاره ده او د مړو دپاره نه ده لہذا دا حدیث بالکل سندن صحیح دی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مړو دپاره قرباني کړې ده ځکه چې کم ګډ نبی علیه السلام د امت دپاره حلال کړی دی نو په هغې کې نبی علیه صلات وسلام د ژوندو تخصیص نه دی کړی او دا حدیث عام دی په خپل عموم باندې موږ پرېږدو چې د مړي دپاره هم کېږي ژوندي دپاره هم کېږي او دا مسله موږ ته راجحه ښکاره کېږي جګړه پرې نه کوو په دې مسله باندې نن سبا خو مسله دا ده که ته مسله بیان کړې نو سبا به مولیان داسې وکړي چې هغه به تا په دې تصویر باندې ضرب راکږي او دا مسله د قرآن او حدیث خلاف کړل او اصل مسله دا ده داسې جنګونه منګونه د چا سره نه کوو خو که زموږ په دې کمزور علم د چا اعتمادي او د خپل مړو دپاره قرباني کول غواړي نو کولی شي ورله البته موږ وایو که د اختلاف نه خبر وباسي ډوکوي ولم او دغه پیسې راوالي او دا وله خیراتي ورکوي نو خیرات خو یقینا ثابت دی خیرات چې دی دا خو یقیني طور باندې دا اتفاقي مسله د خیرات رسیږي د مړي قرباني اختلافي ده نو که د اختلاف نه ځان وباسي ښه خبره ده او که څوک کوي نو بالکل کېږي جایز ده او بله دا چې نبي علیه صلات وسلام به کله قرباني وکړله نو بیا به سوال کو چې الله تعالی زما نه قبول کو زما د امت نه قبول کا نو په دې امت په دې سوال کې نبی علیه السلام ژوندي نه دي یاد کړي بلکې ژوندي مړي پکې ټول دي بلکې د دعا خو ډېر محتاج څوک دي مړي دي لہذا قرباني د مړو دپاره جایز ده خو لازمي نه ده او بالفعل که چېرته مړي وصیت کړی دی چې کله کله پلار بچو ته وي زما دپاره به تاسو خامخه کوئ نو بیا د مړي وصیت نافظول فرض دي بیا د بچو دپاره لازم دی چې د خپل مور پلار دپاره به قرباني کړي هغه صورت بیا جدا دی البته په ترمیزي کې د عبدالله بن مبارک رحمه الله یو رایې ده هغه وایي زما خوښه دا ده چې کله څوک د مړي دپاره قرباني کوي نو په کاره د راټوله غوښه قرباني کوي ټولو خلکو له ورکې ځانه د استعمال نه کړي خو دا د هغه خوښه ده ابن مبارک رایې ویلی ده چې زما داسې خوښه ده نور د مړي قرباني ځان له هم سړی خوړی شي غریبانو له هم ورکولی شي خپلوانو له هم ورکولی شي بنیادي طور باندې د هغه طرف نه قرباني وشوله او ثواب هغه ته ورسېدو نو دا د مړي د قرباني مسله شوله